چا چې د جمعې په ورځ اتیا کرته درود ووایي څونه اتیا غفرت له ذنوب 80 عاما د اتیاو کالو ګناهونه به ورته وبخم دا حدیث زمونږ د علما په پیږي په دې کې څه ضعف شته خو دا متعدد احادیث دي او زمون علما وی چې په فضایلو کې بیا کفایت ورکړي نو اتیا زلا پر رسول الله مبارک درود شریف او حضور پاک فرمای من صلى علی عند قبری سمعته چې ما د قبر خوا کې څوک و درود وی دی اورم ومن صلى علی نائیا او چې به ما درود وی او دی لري دی ابلغته ما ته د فرشتو په ذریعه رسیږي او حضور پاک فرمائی ان للہ ملائکتا سیاحین فی الارض په دې ځمکه کې فرشتي چکرې لګي یبلغونی عن امتی السلام او چې زما امت په ما درود سلام وی ما ته را رسیږي ورونو د نن نه پس به خیري او یو بل حدیث کې سره راځي چې په ما څوک یو ځل درود شریف وی نو الله پاک لس ګناهونه رجي لس نیکی لکی لس درجی بلندی دیر لوی فیده ده دمارو لا اس پٹولو کے بہتر درود ابراہیمی دی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد او دا اللهم بارك دویم درود دی اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا دویم شو دو شو دا دیر بہتر دی رسول الله مبارک دیر دا صفتونه کردی لیکن کسوک دا نشی ویلی اگد دی ارض تکی چی اللهم صلی پکراغی یا صلی اللہ پکراغی بس دا درود شریف دی اللهم صلی لفظ یا وصلی اللہ لن درود دا دی وصلی اللہ علی النبی الأمی وصلى الله على النبي الأمي اللهم صل على محمد دام درود شریف نو چې کوم کې اللهم صل وي یا صلی الله پکې وي دا درود شریف دی بهتر خدا دې چې سړی دی او دس وي بهتر خدا دې چې سړی دی قبلې ته مخکې درود دی وي لیکن بیا ودس هم ویلی شي په لاره هم ویلی شي په روانه هم ویلی شي بعضې د درود دشمنان دي هغې خلکو ته وایي په ولاړه مه وایه ګورې خپې به دې خوږ شي د کونډو دل نو کونډو دل خو پر چا راځي چې چا په کونډو دل دا وي ما درود شریف په ولاړه ویلی او چاته وایي چې په روانه کې دی سترګې به دې کمزوري شي نظر خدار چا کمزور ټول دروغ دي ښه د درود د څوک مه منې کوئ آداب یې دا دي چې په اودس کې ووایه آداب یې دا دي چې جومات کې کښېنه قبلې ته مخ کا لیکن ذکر شو درود شریف شو تلاوت د قرآن شریف شو دا ټول په روان هم ویلی شي په ولاړ هم ویلی شي په ناسته هم ویلی شي او هر ټیم یې وایه درود شریف او بالخصوص د شپې چې کله وده کېږې نو ځان له یو مقرر کې یو شل پنځه یا سل درود شریف پر رسول الله مبارک باندې وایه ښه وایه به انشاءالله کنه دا لازم کې